لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار عالم درستا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی را ہر نفس قسم پر اب تان قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ اور راشا اگور ردوانا مدینہ منورہ دا راشا وګوره رضوانا مدینه منوره ده ښکلې ستا تر ګلستانه مدینه منوره ده او ستا د باغ تر ښو ګلونو تر جملو نعمتونو په قسم چې ماته ګرانه مدینه منوره ده او چې د دواړو جهانونو مقتدا پکې اوسیږي چې د دواړو جهانونو مقتدا پکې اوسیږي محترمه دومره ځوانه مدینه منوره ده چې د دواړو جهانونو مقتدا پکې اوسیږي هغه ښکلې او روښانه مدینه منوره ده او په خاطر د دلربا مې تر هزار فردوسه په قسم چې ماته ګرانه مدینه منوره ده او جبرائیل غوندې نامدار چې پکې کړی خدمت دی محترمه دومره ځوانه مدینه منوره ده او د محبوب عاشق راشه د بلبل شان په هوا شا پاتې شوې ولې تانه مدینه منوره ده او هم په دې دنیا پکې ده د جنت باغچه قسم دی هم په دې دنیا پکې ده د جنت باغچه قسم دی دومره ډېره عالیشانه مدینه منوره ده او سترګې ښکته ملامته محمد امین جړیږي سترګې ښکته ملامته محمد امین جړیږي غیر چاپیر لہر خوانا مدینہ منورہ دا شوق و محبت سر درود شریف ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین ډیرو قدردانو عزتمندو مشرانو کشرانو د رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړو جهانو د سردار آقای نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړي په جمع و الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم شان نه مختصره لیکن ډیره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه شان نزول یې دا رنګې دی چې کله د احد معرکه وشوه د احد معرکه چې وه دا یو ډیره تاریخ ساز معرکه وه چې چېرته د حضور علیه الصلاة والسلام جانثارانو صحابو د قربانۍ هغه مثالونه پریښي دي چې بنده د هغې تصور هم نشي کولی او هغه عملا صحابه کرامو په خپل ژوند کې د هغې مظاهره کړې ده په داسې انداز باندې قربانۍ ورکړي دي چې ځمکې اسمانونو مخلوقات هغه قربانو ته ګوته په خوله باندې حیران دي چې کله معرکه وشوه د جمعې په ورځ باندې او کفار واپس شو مقام روحا ته ورسېدل نو هلته کې په دې خپل ذهن کې ولا یو سوچ راغی په دغه ټایم کې لا حضرت سیدنا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مبارک ایمان نه سوچ ولا راغی چې یاره مونږ داسې ولې وکړل مونږ خو مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف ورسو او ډېر زیات مسلمانان شهیدان شو او ډېر زیات زخمیان شو نو ډېر کم تعداد کې پاتې وو په کار دا وه چې مونږ داسې نه وې راغلی مونږ دا جنګ لږ اوږد کړی وی او مکمل خاتمه هم ورله کړی وی نو دا خو مونږ پرېښودل واپس نو دی وی چې یاره دا سیز ټیک نه دی زمونږ دا واپس تلل ټیک نه دی دا خو به دې سبا بیا منظم شي خو اوس موقع ده نو اوس به یې ختم کړو نو خپل منځ کې صلاح وکړه چې داسې به وکړو چې اوس خو به صحابه څه به زخمیاني او څه به ناخبره یي مونږ به ناڅاپه پې ورشو او بیا به پې حمله وکړو چې کله دوی دلته کې دا
منصوبه بندي جوړه کړه او د واپس د راتلو اراده یې وکړه. نو د دې په دې ناپاکه اراده باندې الله کریم جل جلاله د دواړو جهانو سردار مبارک خبردار کړ چې دغسې معامله ده او هغوی بیا را روان دي. حضور حکم وکړ د اویاو کسانو د جماعت حکم یې وکړ چې اویا کسان چې دي دا ما سره واپس تیار شئ او موږ د دې کفارو مقابلې له مخې له ورځو. واجبه خبره دا ده چې اویا کس هغه تیار شئ چې څوک زخمیانو، د چا اوږه زخمي، د چا خپه زخمي، د چا سینه زخمي، د چا سترګه، د چا غوږ، مختلف قسمه زخمونه پرې راغلي وو او په دې زخمونو باندې لا مکمل طور باندې پټه هم نوې شوې. چې کله د حضور خبر واورې د دې کسانو، قربان د دې جذبې نشم چې یو صحابي هم دو نه وی چې قربان یا رسول الله لا خو زخمونه تازه دي، لا خو د هغې نه وینې روانې دي، لا خو مونږ خپه هم صحیح په ځمکه باندې نه شو ایښودی او ایله خو جنګ ختم شو، اولاد خپل اولاد سره نه یو میلاو شوی، خپل کور ته نه یو تلی، خپل چې کوم دی معمولي آرام مو نه دی کړی. خیر قربان 2-3 ورځې آرام راکړه بیا به روان شو. پرېږده چې دا پټی ولګو بیا به روان شو، لږ زخمونه راغونډ شي بیا به روان شو. چې څنګه د حضور خبر واورې د صحابه کرامو، د الله قرآن په دې باندې ګواه دی چې رب فرمایي یو صحابي هم داسې ونه وی چې نه قربان مونږ نشو تلی بیا بل څوک دې لاړ شي چې روغ وي، بلکې څه ووی الله کلام په دې ګواه دی الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. هغه خلق چې د الله او د هغه د رسول په آواز باندې لبیک ووی، د الله او د هغه په رسول آواز باندې لبیک ووی. من بعد ما اصابهم القرح، رستو د هغې نه چې دوی ته ډېر سخت تکلیف وررسېدلی و. مفسرین کرام فرمایي چې یو جرحون چې دی، جرح دا ښکاره زخم ته وایي، لکه انسان یو ځای زخمی شي، کټ شي، څه پې ولګي، دا ښکاره زخم دی. یو زخم چې دی هغې ته قرحون وایي چې دا هغه زخم وي چې هم ښکاره وي او هم دننه انسان زخمی شي. نو دا دننه زخمونه خو ښکاري نه، خو دا ډېر سخت وي د ښکاره زخمونو نه. ښکاره زخمونه چې وي هغه ښکاري، سړی پټی پې ولګوي، خو چې کوم انسان دننه په زړه باندې زخمی شي هغه ښکاري هم نه، چې ته وله پټی ولګې خو هغه دننه خوري هغه زخم. صحابه کرامو ته دواړه قسمه تکلیف رسېدلی و، ښکاره وجود جسم هم زخمی شوی و او یو ډېر لوی ګزار چې په زړه باندې خوړلی و هغه دومره جانکاه ګزار و چې د هغې نه پس صحابو له ژوند خور نه دی ورکړی. چې کله یو کافر چغه وواله او راغې او ویې چې الا ان محمدا قد قتله، یو صحابي چې هغه د حضور علیه السلام زغره اچولې وه، د حضور علیه السلام جنګي ټوپۍ اچولې وه، حضرت کعب ابن مالک، او د حضور علیه السلام مبارک هغه ټول احلیا په داسې وخت کې چې کله یو کافر راغی او هغه وکتل او ګزار یې وکړ، نو هغه خپل ذهن کې ده ووې، هغه خپل ذهن کې ده ووې چې دا جوړې د دواړو جهانو سردار هغه ما کوم دی وویشته او شهید شو هغه، نو هغه ډایرکټ چغه کړې خپلو ملګرو ته. نو چې دا چغه کله صحابه کرامو واورېده نو دا دومره په زړه باندې پرېوتی ګزارو چې د صحابهو د لاسونه تورې لاندې پرېوتې. هغې وی چې ښه زمونږ په موجودګۍ کې مونږ ژوندي یو، زمونږ په موجودګۍ کې کفار حضور ته څنګه ورسېدل، کفار حضور علیه السلام مبارک ته تکلیف څنګه ورسو، د هغې نه مخکې مونږ ولې مړه نه شو، د هغې نه مخکې مونږ ولې شهیدان نه شو، د هغې نه مخکې زمونږ د وجودونو ټوکړې ولې پیش نه شوې، زمونږ په وړاندې د حضور مبارک ته کفار څنګه ورسېدل. نو بس د خپل ژوند نه بیزاره شو. د حضرت انس ابن نضر چې د ده مبارک په باره کې راځي چې د ده دا وجود چې و دا دومره ټوکړې شوی و لکه یو د غوښې نه چې څنګه قیمه جوړه شي. د هغې وجه دا وه چې دا مبارک د خپل ژوند نه بیزاره شو او ویې کتل چې حضور دنیا نه لاړه. یو صحابي ولاړو داسې توره د لاس نه پرېوتې وه، ورته ویې څه کوې، حضور دنیا نه لاړه، موږ اوس څه وکړو؟ هغه ورته ویې چې حضور لاړو نو موږ څه کوو دنیا کې، موږ څه کوو په ژوند باندې، ډایرکټ یې چې کوم دی د کفارو د صفونو منځ ته بغیر د خپل ځان د پروا نه ورټوپ کړې. دا دومره لوی تکلیف صحابه کرامو ته رسېدلی و چې د دې تکلیف نه باندې ځکه هغوی خو تصور هم نه و کړی چې د حضور نه بغیر به موږ یو سکنډ هم تیر شي چې په هغې کې به حضور نه وي. صحابه کرامو دا تصور هم نه و چې داسې به هم وي چې موږ به ژوندي یو او د حضور علیه السلام مبارک ته به کفار ورورسي، نه نه موږ څه دپاره یو. په دې وجه باندې دا دومره یو تکلیف ده او یو دومره خطرناک آواز و صحابهو دپاره چې دا زخم ډایرکټ صحابهو په زړه باندې خوړلی و. د دې دومره زخم باوجود، د دې دومره لوی تکلیف باوجود
چې ظاهري جسم باندې زخمونه خو چې د محبوب علیه السلام خبرې واورېده چې خبردار ځان تیار کې او مونږ بیا د کفارو سره مقابلې دپاره وځو. یو صحابي هم دا ونه وی چې باس قربان د لږ آرام پکار دی. نه د الله کلام په دې باندې ګواه دی چې ټولو په یک آواز باندې ووی لبیک یا رسول الله، یا رسول الله حاضر یو. الذین استجابوا مانه دادا چې د الله رسول په آواز باندې لبیک ووی حاضر یو چې چرته تاسو وایې. مفسرین کرام فرمایي چې داسې صحابه هم پکې وو، داسې صحابه چې هغه په خپل دومره خپې زخمي وې چې د خپله خپې په ځمکه یې ښودې نه شوه، نو هغه د بل صحابي په اوږه باندې خپل لاس یې ښودلی او په دې انداز کې د حضور علیه السلام په فرمان باندې میدان د جهاد ته روان شوي دي. اوس هم چې یو ډېر بدبخته، یو ډېر شقي القلب، یو ډېر تک تور زړهواله او تک تور مخ والا چې دی چې کوم دی د صحابه کرامو په شان کې د بېادبۍ او د ګستاخۍ خبرې کوي او دی د حضور علیه السلام مبارک په ګستاخۍ کې او د حضور د صحابو په ګستاخۍ کې دی عجیبه عجیبه خبرې کوي. انسان حیران پاتې شي چې هغه صحابه چې د هغې مونږ چې کوم قربانۍ د هغې دي انسان تصور هم نشي کولی، د هغې تصور هم چې مونږ وکړو نو ویریږو، خو هغه صحابه کرامو عملاً د هغې اظهار کړی دی. نو چې کله قدردانو د صحابه کرامو دا جذبه کفارو ته ورسېده نو هغې وې دا څنګه قوم دی، دې سره جنګ څنګه کېږي چې دا زخمی حالت کې زموږ طرف ته را روان دي. نو هغې ویرېدل او خپله اراده یې ترک کړه، واپس روان شو. چونکې پتلو کې دوی دا خبره کړې وه چې کال نه به په دې ورځو باندې زمونږ او ستاسو په بدر کې ملاقات کېږي او موږ به بیا راځو. حضور ورته وی انشاءالله. چې کله هغه کال راورسېده نو ابو سفیان صاحب خو ایمان نه راوړېده او د ملګرو سره یره شوه. وی چې دا به څنګه چلی، دا خو مونږ وعده خو کړې وه او اوس خو مونږ د تلو په موډ کې نه یو، زړه کې د حضور مبارک او د هغه د صحابو نه یره پرته وه چې مونږ خو تلو په موډ کې نه یو، دا به څنګه چلی، دا خو به ډېره ګرانه شي. نو دوی داسې چل وکړ چې د مکې ته یو کس راغلی و، هغه ته یې ویې چې داسې چل به وکړو چې تاله به زه 10 سرو خان درکړم په انعام کې، خو بس یو مهرباني وکړه چې لاړ شه او مدینې منوره کې چې کله د حضور صحابه د جنګ تیاری کوي هغې ویروه، ورته وایه چې جنګ داسې آسان نه دی، ټول قبایل را جمع کېدو والا دي او په زرګونو لښکر دی او ټول را روان دي او جنګ نشی کولی مه روځئ. نو مقصد یې دا و چې کله مسلمانان رو نه ځي او موږ ته پته ولګي چې دوی نه روځي نو بیا به موږ ورشو او هلته به لږ وخت ودرېږو او وبه وایو چې موږ وګټله. پوهېږئ دې باندې نن سبا هم دا ټولې معاملې هم داسې وي، یو ویډیو جوړه کړي زه راغلی یم فلاني ځای ته او دا د فلانې نه دی راغلي موږ وګټله، پوه شوی پې. بل هلته ویډیو جوړه کړي زه دې ځای ته راغلی یم او ځینې خلک داسې وي چې د هغې جنګ دا وي چې چېرته لاړ شي په غوره ټپه کې او هلته کې بس معمولي شان یو څو قدمونه کېږدي او چغې ووایي د خپل فتح چې ما وګټله، دشمن غریب خبر هم نه چې دې څه وخت راغلی دی واپس لاړ شي دغه کوي. نو دی وی چې راشه دا چل به وکړو، مونږ به لاړ شو صحابه کرام به منې کړو په طریقه باندې او بیا به هغې نه پس چې مونږ ته پته ولګي چې دوی نه راځي نو مونږ به ناڅاپه را روان شو، بس را به شو چغې به واپس به ځو، په ټول عرب کې به زمونږ د فتح څه شي جشن منو شي. او یا که دام نه وي نو کم از کم دومره خو به وشي که نه چې د ټول عرب کې به دا پته ولګي چې د حضور د وعدې مطابق رانغی، پوهېږئ پې او میدان ته رو نه وته نو هغه زمونږ شکست خو به خبره لاړه نه شي ځکه مونږ هم رو نه وتو نو هغه شکست خبره خو به لاړه نه شي. نو چې کله دا کس راغی نو ده چې وکتل صحابه کرام لګیا دي خپلې نیزې برابرۍ تورې تېره کوي او یو د جنګ تیاري شروع ده، ورته ویې څه چل دی؟ وایي دغه رنګې مونږ محبوب علیه السلام سره هغه وخت کې کفارو یو خبره کړې وه چې ستاسو به په دې وخت کې به را روان و دې ورځو کې به بدر کې ملاقات کېږي، نو بس مونږ هغې ته تیاري کوو. هغه ورته وایي خبردار داسې ونه کوې، دا تاسو څه کوئ؟ وایي ولې؟ هغې خو ډېر لوی لښکر تیار کړی دی او هغې خو ټول قبایل را جمع کړي دي او یو بل سره را جمع شوي دي، ډېره لویه تیاري ده، طبعي به جوړه شي، تاسو څومره یې ډېر محدود یې. قربان د صحابو د جذبې نشم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، چې چا ورته ووایي چې دا خلک تاسو دپاره څه شوي دي، جمع شوي دي، فخشوهم دي ویروئ. نو چې کله دا خبره صحابو ته وکړه نو صحابو دا ونه وی چې راځه قربان چې د حضور سره پې مشوره وکړو چې څه به کوو، دا خو مونږ لم تیارې پکار دی، دا خو مونږ لم نور اسباب پکار دی او دا خو څه جنګي حکمت عملي پکار ده او دا خو داسې چې څنګه خبره واورېده چې تیارې غټ شوی دی، د الله قرآن په دې باندې ګواه دی فزادهم ایمانا، د دې خبرې په اورېدو باندې د صحابه کرامو ایمان
نورم زیات تر و تازه شو وی اوس خو به اله مزو کی چې مخامخ کفار په کثیر تعداد کې وي او د حضور غلامان په قلیل تعداد کې وي او مونږ تعداد قلت او کثرت ته نه ګورو بلکې د اسلام طاقت ته ګورو د حضور د عشق او د وفا طاقت ته ګورو او په دې طاقت باندې د ټول کفر سره جنگ وکړو ډغره ورسره وو نو مزه خو به اله راشي چې هغوی زیات وي مونږ کم یو چې د حضور علیه السلام د عشق او د وفا طاقت بیا په میدان باندې پته ولګي دا عزتمندو څه دي دا د حضور علیه السلام د صحابه او فزادهم ایمان هغوی وي چې دا خبره نه ده ډېرې پیرې تاسو به اورېدلي دا کم خلک چې داسې دي که نه چې د دې مغرب نه مکمل طور باندې مرغوب وي او هغوی وایي چې نه دا کفارو خو اوس داسې چلو که اکثر دا دوه درې ټکي ووایي چېرته کالج یونیورسټۍ کې او بیا راشي مټکور خان ته نه جوړ شي بس چې ته بیا خبرې کوې نو هغه وایي نه لکه گویا کې به د ټولې دنیا اخري فلاسفر دی شي او بس وایي چې بس اوس یعنې زه پوهېږم او دا نور څوک هم نه پوهېږي که د جنگ خبره راشي نه مسلمانان ټکنالوجي کې رستو پاتې دي اوس چېرته جنګ کولی شي مسلمانان دې کې رستو پاتې دي اوس چېرته داسې کولی شي مسلمانان داسې دي اوس چېرته داسې کولی شي ورشه دا خو د ټکنالوجي جنګ شو دا خو د بټنو جنګ شو او دا خو هلته هغوی بټن ووایي او دلته کې ډاز میزایل لاندې راوغورځېږي لویه تباهي جوړه کړي او دا خو جاز دا چلو شي او ټینک دا چلو شي خو قدردانو یاد ساتئ اقبال فرمایي که مونږ یو خبره وکړو که نه نو بیا هم راته وایي مړه تاسو نه خبر د جدت نه د ماډرنزم نه د نوې زمانې نه نو مونږ وایي قلندر لاهوري علامه اقبال خو هلته هم سبق ویلی دی دا هغه ځای رنګینۍ یې کتلي دي یورپ یې کتلی دی خو د هغې په هغه یخو هواګانو کې د هغه ایمان حرارت نه دی یخ شوی د هغې یو وجه وه ته چې دلته راشې صرف د هغې اوصاف بیانوي د هغې دغه ځناورتوب درته نه ښکاري چې په ټوله دنیا کې هغې په کوم انداز لګي خو صرف یې اوصاف بیانوي اقبال وایي چې ما ته ولې ځناور ښکاره شو ما ته د هغې ترقي اډو ترقي ښکاره نه شوه ما ته د هغې رنګیني اډو رنګیني ښکاره نه شوه ما د ځناورو نه بدتر راته ښکارېدل ولې وجه څه وه هغه وایي یو وجه وه ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میرے آنکھ میں خاک مدینہ و نجف وی ما ته د فرنګي دغه لوی چمک دمک په سترګو کې ځکه نه ښکارېده چې ما په خپلو سترګو کې د نجف او د مدینې منورې د خاورو رانجه اچولي زما په سترګو کې د حضور د در خاورې وې د محبوب علیه السلام د در خاورې وې زما په سترګو کې نو زما سترګو کې د هغې چمک دمک چېرته ښکاره کېده هغه خو ما ته خاورې رې لګېدې هغه خو ما ته ذلت او رسوایي ښکارېدله نو موږ بیا قلندر لاهوري نه تپوس کوو چې آیا ډېر نوو خلکو ته ووایه چې دا د اقبال تصویر یې شاته لګولي چې اقبال څه وایي قلندر لاہوری جواب کئی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں وی منقدر قیصر و کسرا دو سوپر پاورے ٹکڑی ٹکڑی قدمونو لراولی دی نو علامه اقبال فرمائی دا آغی آغا ټوکړې کېدو وجه دا نه وه چې موږ سره ټینکونه ډېرو یا موږ سره چې کوم دی لویه لویه وسله وه که قیصر او کسرا مو ټوکړې ټوکړې قدمونو له راوړې ده علامه اقبال فرمایي دا مو د مدینې منورې د جانان او د اسلام د عشق و وفا په طاقت باندې راوړې ده سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں او ستا د زوال وجه دا نه ده چې تا سره اسباب نشته اسباب په کم ټایم کې تا سره بدر کې در سره چې کله د لاس کې اته تورې وې صرف نو په اتو تورو باندې د زرو تورو سره جنګ کېدی شو ما له په ایمان جواب راکړې کېدی شو داسې زر تورې دي وي او تا سره د صرف اته تورې وي زه افراد خو کم وو 350 په میدان باندې افراد خو کم وو خو جنګ دپاره تورې خو پکار وې نیزې خو پکار وې اسونه خو پکار وو څه باندې به صحابه کرامو جنګ کو خو چې حضور ورته وفرمایل چې بدر ته تله غواړي او که نه یو صحابي هم دا نه دی ویلی قربان اول تورې پکار دي جنګ خو په ټوپک کېږي جنګ خو په اسبابو باندې کېږي نه ټول وی قربان مونږ نه تپوس کوئ نو مونږ نه څه تپوس دا خو ټول هر څه ستاسو دي دا بدر خو مخامخ دی تاسو حکم وکړئ چې مونږ د قیصر او کسرا سره جنګېږو که نه جنګېږو چې مونږ دا خپله سونه سمندرونو باندې ورچو که نه ځکه وایي سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں دے نه پسې کمال کړی دی فرمای اگرچه زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات دا اسباب چې دي وي دا خو منمه چې دا په دنیا کې څه دي حاجات څه کوي حاجات پوره کوي پیسې اسباب وسایل
دا د انسان حاجات پورا کئی خو کمال ورپسې دویم شعر کې کئی جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں خو چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقر آغا فقر بوزر او آغا چې کوم دی د حضور د غلامان او آغا استغنا او آغا عظیم طاقت چې چا سره وي نو دومره طاقت په اسبابو کې نشتا وسایلو کې نشتا کم چې د حضور د در فقیرانو له الله په فقر کې ورکړی دی زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اور بیا ورپسے فرمائی اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا کہ تاسو گورے کا نچ بدر کے 350 1000 لشکست ورکو امدارنگے پا یمامہ کی دونیم لکو لشکست ورکا صرف 36,000 نو داغی وجہ دا نوا یا فتو شام دا واقعی لکی چھ شپیتو صحابو شپیتو زرو لشکست ورکو 60,000 لشکست ورکو دا یو سڑی پا سر باند 1,000 کسانو پوئے گیا دے باند 1,000 کسانو دا یو سڑی پا سر باند دا مجمع دا 1,000 ندا سمو خیال یو کس دا دے سر مقابلہ کئی صرف یو کس ذہن منی اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا خوچ کل سحر نہ جنگ ان خطا و ماسپخین کے دو اسنم کار پرے خو دو او اگی پخپلو خلو کے ڈوب کے ناستلو نور نشو نو پاہا ٹیم کے دا حضرت سیدنا خالد ابن ولید تورا بیام لکد بجلے گوندے تاوے داو دے شپیتو زرو کے چکم دے سے شروع کڑیو دوی کے پزرگونو باندے مردار کڑیو پزرگونو باندے تختی دلیو پزرگونو باندے قیدیان جوڑ کڑیو امیر المجاہدین فرمائی ویزا شام تا لارم نوی پا شام کے ماں دا حضرت سیدنا خالد ابن ولید تورا وکتا کمی دو توری بچ آغا ہم تورا بچ آغا پا میدان کے دا کولا او ما دا حضرت سیدنا اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ توری وکتے بابا جی قسم و خوڑا چھ ما دا حضرت خالد ابن ولید تورا چھ و صرف اچتم نکڑا صرف میں اچتم نکڑا او دا با حضرت خالد ابن ولید دا اس دا پاس پتیزے باندے چکم دے چلولا ماوی دا حضرت دا اغی ما تا پوسو کو چھ دا امیر حمزہ توری چی دی دا دے وزن سمرہ دے وی ما تا پا جواب کی اوی لیشو دا آغازے کس راتا ہوئے چکم آغازے باندے مقررو وی راتا ہوئے چھ دا کم دا حضرت سیدنا امیر حمزہ توری دی دا دے یوی توری 35 کلو وزن دے او دا دوان توری با حضرت امیر حمزہ دا حضور دا دین دیز مری دا پا دوانو لاسونو کی پا میدان کی چلو لے او دا صرف اوچے تول خونو دا ٹک دا زبا اویا کلو وزن اچت کما پڑیر مشکل ماندی خوچے تول خونو دا بجلے گوندے پا تیزے سر سہر نما خام پوری چلولو دا آغا طاقت دی چھ دا بل پیاو زے کے نمیلاوی گی دے دا پارا دس ندا چاہوی چکم دے سڈیر لویلوی تربیت گاؤنو کے آگی تربیت کاؤ خاص قسم خوراک پہ کاؤ اقبال فرمائی چھ دا ٹول دا حضور دا عشق و وفا طاقتو دا دا اسلام طاقتو چھ حجی صاحب دا تورنگزو اسم ٹول انگریز سامراج حیران پروتے چھ سنگ دس کی دیشی چھ یو شخصیت منگلا زمونگا سراک تو پا آگا کار ندے کڑے لکہ دی پا لاسو کی کوتا کچھ کم کار کڑے دے لرے مزے نزدے او گو رہے فلسطین حالاتو تا او گو رہے دا حماس شلو زرو نپینزیش زر پوری مجاہدین دی او دوے دا بمونگا دا سے دا سہر نما خام پوری ختماؤ تولا دنیا راو لگے دا اگی شاعتا ٹول پاور او طاقت یوشو او اگی چھ کم دے پا یونیم کال کی دا دنیا ہر وصلہ استعمال کڑا دمرا دا یلوے دیر لگے دلے دے دا ملبے چھ دا دے دا پارا باوی کلونا پکاری دا دے دا لرکولو دا پارا مگر بیام یاد ساتے اسلام طاقت دس طاقت تے چھ یونیم کالا پس اسرائیل سرنگون شکست خورداو زیو دا حضور علیہ السلام دا عشق و وفا پا طاقت دا اسلام بچول اللہ کامیابی ورکڑے دا اگی یوبل باندے چکم دے ورڑی دا استاسو وجوہ اللہ کریم جل جلالہو دا سے طاقت اسلام لورکڑے دے چھ پا دے طاقت باندے دا لازوال طاقت تے استاد سے اندازاو لگاوے چھ لاس کے حسم نشتا خو میدان تروان دی پدر سے انداز باندے چھ زخمیان دی اقبال ذکر فرمائی اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اور بیا وہی نن بسکی گی نو ننم درتا ہوئی اگر جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور تو قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں اللہ کریم جل جلالہ دے منگ پدغ طاقت باندے دا عزت مند انسان حیران پاتشی حضرت برائے ابن عازب آغا شخصیت دے چھ کلا دا حضور علیہ السلام دا ختم نبوت جنگ اگت شو نو دا آغا شخصیت دے چھ دخپلو ملگرو توے چھ ماں پدے منجنیق کی دے چرتا بچے کانی دن دا کولا پا کم منجنیق کی بچے لویلوے کانی
هغه به د قلاګانو په دیوالونو باندې وارول وایي چې ما په دې کې کېنوی او ما دقې قلا ته منځ ته ورولی په دې منجنیق کې ما د کلا د منځ ته دننه د دیوال نه اخوا ورولی زه به دننه چې کوم دی ورشمه توره به وچلوم او تاسو ته به د شا طرف نه دروازه کولاو کړم د ننه طرف نه دا عزتمندو هغه طاقت دی چې دلته د انسان عقل و فهم و ګمان کار پرېږدي دا هغه طاقت دی نن هم الله کریم جل جلاله اسلام له هغه طاقت ورکړی دی ځکه چې اسلام لازواله طاقت دی دی له زوال په یو صورت کې هم نشته د حضور د عشق او وفا طاقت داسې دی هغه ورځ ما یو بیان وکړه او په هغه بیان کې ویلي چې دا د دې ملک چې کوم مشر جرنیل هغه ویلي موږ 3 جنګونه کړي دي د کشمیر دپاره 3 واړه هم ګټلي دي او که 10 جنګونه نور وي نو 10 به نور هم وکړو ما وی جنګونه تا به کړي وي چېرته شاته به ناست وې خو دغه 3 جنګونه چې کړي دي هغه عاشق صادق حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه د جماعت کړي دي او 3 واړه یې ګټلي دي پوهېږئ پې چې په آخري جنگ کې چې دوی مبارکو سره صرف 11 کسان پاتې شو 11 کسه او دا 11 کسان دا چې کوم دی د بارامولا او د سرینګر نه دې خوا یو مقام دی هغه نوم مې ذهن نه ووته هغه مقام ته دوی ورسېدل نو باباجي صاحب مبارک سره صرف 9 کسه پاتې وو هغه 11 کې هم دا باقي شهیدان شوي وو صرف 9 کسه پاتې وو په 9 کسو باندې په لکونو فوج په شا باندې بوتلی او حتی تر دې حده پورې بوته چې بیا د ریډیو دهلي نه سرکاري سطح باندې اعلان وشو چې دهلي زموږ د لاسه سرینګر وتی دی باباجي مبارک چې کوم دی کله هلته ورسېده صرف 9 کسه ورسره پاتې وو په 9 کسو باندې د سرینګر پورې صرف 1.5 میل فاصله وه او د انډیا نه اعلان وشو چې سرینګر زموږ د لاسه ووته او 2 میاشتې باباجي مبارک شاته نه دي ته وی چې راشئ بس کشمیر خو ما اغستی دی کشمیر خو مونږ قبضه کړی دی کشمیر خو مونږه مکمل طور باندې امتناغي بهر کړي دي راشئ دا شته قبضه مو برقرار وساتئ مونږ سره دومره دغه خو نشته نه را سره دومره افراد شته چې مونږ اوس دا ټول ځای دلته کې برقرار وساتو راشئ بس مکمل طور باندې چې کوم کفار وو کوم انډین آرمي وه هغه ټول هم چې کوم دی تختولې ده په شا باندې 2 میاشتې باباجي مبارک هلته انتظار وکړه پوره 2 میاشتې په هغه سخت ترینه یخنۍ کې په واورو کې انتظار وکړه چې راشئ کشمیر مو اغستی دی مکمل طور باندې دلته بجای د دې چې راغلی وی هغه ځای مکمل طور باندې برقرار ساتلی وی باباجي صاحب مبارک دې سره چې کومې ټوپکې وې د هغې حکم وشو دا ټوپکې ته راغونډ کړي دا ټوپکې ته څه کې دا ټوپکې ته نه راغونډې کې عزتمندو همیشه باباجي مبارک به فرمایل که نه نور څوک دې وروستو شی ځوانان متشرع جدا کړی دی به ور وړاندې شي د ظلم د ګولۍ دپاره پرهیزګاران زلمي دې راشي د سیالۍ دپاره چې سینې ونیسي بربنډې د ګولۍ دپاره او جولۍ د ګلو په زلمو ویش کړه محمد امینه ولاړ په شوق ستا د ګلونو د جولۍ دپاره عزتمندو دا څه دي دا هغه جذبې دي چې الله اسلام له دا طاقت ورکړی دی دا لازواله طاقت دی دې له شکست نه ورکول کیږي که نن هم انسان په دې طاقت باندې میدان کې ودرېږي نو د ده معیشت به مضبوط شي دله به الله کریم په ټوله دنیا باندې سرداري هم ورکي خو که د دې طاقت نه دومره هم اخوا دېخوا شو او هغه معمولي غونده کې هم داسې و چې هغه خپل لار جدا کړه خپله لار جدا کړه د حضور د دین نه اخوا دېخوا شو نو علاوه د ذلت نه علاوه د رسوایۍ نه علاوه د شرمندګۍ نه بیا بل څه هم نشته صرف اور صرف ذلت او رسوایي ده صرف اور صرف شرمندګي ده هغه شرمندګي ده چې دا د کومې سره نن پاکستان په مخ باندې دی همیشه هم داسې کوي چې که د ملک چلولي نو هغه هم په قرضو باندې چې معیشت یې د هغې دپاره هم د خپل مسلمانانو د خپل اسلامي اقدارو د هغې ورله کوي مکمل طور باندې د هغې سودابازي کوي نو په داسې طریقه باندې که ملک چلیږي د هر څوک چلولی شي الله کریم جل جلاله دی موږ د اسلام په طاقت باندې په میدان کې ودرئ د حضور د عشق او وفا په طاقت باندې میدان کې ودرئ امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعین یا الله کریم جل جلاله دا کوم ناسته چې وشوه خدای خپل عظیم مولوي دربار کې قبول او منظور کړي څومره دوستان چې راغلي دي خدای ټولو له دنیا او د آخرت خیر او خوشحالۍ ورکړي غمونو نه مصیبتونو نه تکلیفونو نه خدای ټول په خپل زمان کې وساتي ستا استاد حبیب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه و آله وسلم رضا لقا خدای د ټولو د ژوند په هر ساعت کې نصیب کړي زمونږ دلته کې د کاکاجي دي کره د پرویز صاحب دي
کور والا وفات شوي اسدالله دی والده دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي خدای پاک د خپل حبیب علیه السلام په قرب او جوار کې ځای نصیب کړي پسماندگانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکړي یا الله کریم حج آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد لري تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځي یا الله کریم جل جلاله خدای پاکه څومره بیماران چې دي بالخصوص والد صاحب ته والدې ته سره د جملو مریضانو خدای صحت کامله شفای کامله خیر نور صحت او عافیت والا زندگی خدای پاک نصیب وګرځي یا الله کریم جل جلاله دلته ډېر دوستان داسې دي چې هغې په یو خاص دغه باندې راځي چې باباجي صاحب خوا ده د موی مبارک ګاونډ دی نو یا الله کریم تا ته معلوم دی خدای تا ته مشکل هم معلوم دی محتاجۍ هم درته معلوم دي مونږ ته اکثر میسیجونه کوي ټلیفونونه کوي نو یو نوم راته اخیسته ګران دي خو خدای تا ته پته ده او تا ته مشکلات هم معلوم دي یا الله د خپل جانان په خاطر او د دغې باباجي صاحب مبارک دغه رښتونې مینې په خاطر باندې او بیا د دواړو جهانو د سردار د موی مبارک په خاطر باندې خدای د ټولو مشکلات اسان کړي یا الله د ټولو تکلیفونه خدای پاک ختم کړي یا الله ټولو له د دارینو خیر او خوشحالۍ ورکړي اخره خاتمه زموږ په ایمان کې د ایمان زوال هم وساتئ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم